بسم الله الرحمن الرحیم. ما محترم مسلمانان ورونو، هغه د پښتو یو متل دی، وی اس په نالونه وار نو چندخانم پکې خپې اوچتې کې چمنګ لیب ووهئ. پنځپیرانو جماعت باندې نه سبا دغه حال دی. پنځپیرانو جماعت دای کې یو مولا نن بل یو کلیپ مې واورېدو، پرونې کړی دی، نن مې واورېدو. صدیق اکبر صاحب، هغه صدیق اکبر صاحب چې د مناظرې په شکست باندې هارونه اچي، دا عجایبات دي. او دا به صدیق اکبر صاحب د جماعت ارشاد توحید و سنت په دې خبره خپله پوي چې د شکست په دوران کې هغه هارونه اچول څنګه دي. اگر چې د خوشحالۍ په دوران کې دوی ورته بدل وي، خو چې کله د شکست دوران په شکست کې دوی بیا جایز کړي. ده یو کلیپ کړی دی، وایي زه د توصیف نماینده یم او توصیف په ځای به تاسو زه خبرې کوم او د بنورټون په فتوا باندې خبرې ده کړې دي. اول خبره خو دا وه صدیق اکبر صاحب، که مثال تا دا کلیپ کولی نو د هغې په ځای به بهتره دا وه چې مفتي صاحب محترم مفتي محمد ندیم محمودي حفظه الله هغوی خپل مخاطب مقابل جانب توصیف نماینده ستا د جماعت ګرځولو، نو په کار دا وه چې توصیف خبرې کړې وي. ستا د جماعت مشرو د مناظرو هغه د کلیپ کړی و، نو مفتي صاحب محترم سره مقابله کې برابر راغلی و، کم از کم هغه مخاطب به خپل خطاب واپس جواب ورکړی. خو چې هغه رانغی ده دا هم د هغه بس هغه بادتوري به ومنو، دا به د هغه توره ومنو. خلک وایي تیښته هم نیمه توره ده، نیمه توره ده ومنله، نیمه توره یې موږ منو ده. د بیا خبره ده صدیق اکبر صاحب ته د خپل مشر نماینده شو، نو د نماینده کار بیا صاحب دا وي چې تا ته د چا نمایندګي په غاړه شوه، نو د هغه د نمایندګۍ حق تا نه دی ادا کړی. ستا نماینده ته استاد محترم د مناظرې دعوت ورکړی و د اصولي طریقې سره چې مناظره به کوو په فتوا د بنورټون باندې، دعوا به زموږ دغه وي چې پنځپیرانو پسې مون نه کېږي. نو تا له پکار ده چې د نمایندګۍ حق دې ادا کړی وي او تا ویل چې صاحب موږ تیار یو په دې مسله موږ مناظره کوو. ته لاړې بل غرب یې وویشتې، دی وایي د بنورټون فتوی د اهل حقو خلاف راځي او د کرسمس ډے خلاف نه راځي. بیا پکې یو ناشنا دونې دا ویشتې را وایي د یوسف بنوري رحمه الله قبر چې دی شرکیات وډره نعوذ بالله. او بیا وایي د شیعهګانو سره ملاقاتونه کوي، د اهل حق خلاف فتوی ورکوي. د الله بنده ته څه ورته بوتې وایي؟ ته غټ ملا یې، تا خو پټکې په سر کړی دی که نه، چې ته دا خبره کوې چې دا بنورټون دا فتوا د اهل حق خلاف راځي، نو ته اهل حق په دې راځه خبره وکړه. اهل حق ځان ته وایي کښېنه به. بیا دې وایي چې تاسو کوم د پاکستان د 22 مدرسو د فتوی خبره کوي، زه دې مدرسې نه منم، نو ته را باندې فتوی څه منې؟ وایي د دې مثال به دا شي لکه لورم د کور او زوم د کور. د الله بنده د پاکستان د 20 مدرسو کې فتوا د دارالعلوم کراچۍ موجود ده، منئ که نه منئ؟ کراچۍ نه خو ستاسو دغه مفتي مسلم هم فارغ دی، تاسو وایي زما استاد محترم دی، لوی علامة القهر والغضب والجدل دی، هغه هم د دغې نه فارغ دی که نه، چې تاسو ته نن سبا فیري طریقت هم جوړ کړی دی. نو اوس دا خپل ملا دی، خو سند دی ولا ختم کړو، نو چې سند دی ختم کړو بیا ملا ته کښېنه، ځکه دی خو بیا فراغت کوي، سند باسي دی. رسې خو ته نه منې. ستاسو دغه مولیان د پاکستان د دې مدرسو نه کنې قسم وکړو طلاق واچو کلما چې ستاسو څومره مولیان د دیوبند د دې علماو نه فارغ دي. ستاسو مدرسو کې بول دورې حدیث شروع شو، نو ته بیا څنګه نه منې؟ او که نه یې منل خالي په نه منل باندې کار نه کېږي. کم از کم بیا دا ووایه چې دوی دا سند باطل دی، دوی دا علم باطل دی، دوی دا عقیده خرابه او فاسده وه او دوی ته علم ځکه دا علم نه دی حاصل کړی. بیا دی وایي دا سوال هم تاسو غلط ورکړئ، جواب د هغې د فتوی مطابق غلط درکړئ. د الله بنده لږ یې وګوره که نه، تا دونه موقع نه میلاوي چې ته د 22 مدرسو دا کومه فتوا ده د دې استفتاء او سوال وګوره، جواب وګوره که نه. که سوال د جواب د سوال مطابق نو سوال ستا د عقیدې نه خلاف و، بیا وایي ټیک ته دا غلط دی. خو چې سوال ستا د عقیدې مطابق ته جواب ستا په عقیده باندې راغی، نو خبره ختمه شو، ټیک شو که نه، ته یې ګمراه کې واچوې. او بیا دی وایي چې موږ سره زر فتوی دي، موږ به زر فتوی راجمو کړي چې ستاسو بالکل مون نه کړي. نو نرسي یو فتوا د استاد محترم د بیان مطابق یو فتوا راواله چې د امام اهل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله
داغه چې کوم عقیده او په تسکین الصدور کې دغه عقیده دا د گمراهی عقیده د اهل سنت نه خروج فتوا په لګوا څه په لګوا کنه نفس ته کړش ستا عقیده علماء دیوبند خپل مدرسو نه وسته هغه په ټولو فتوا ورکیدا عقیده غلطه ته وې زه بزر فتوا زر څه کیو راوړم بیا دی وای استاد عقیده استمداد او سمې شرکیه او ته وته مو نو په دې تم فی کله چې میدان کې کېږي بیا خدا خبر نشي کولی ا دې یاد نشي مفتی مجتبی سے بھی زمان خیال تاسو بریلیان وی زه غلط شوی وم دا شانتم غلط سی بلک هغه سره مشوره وک او بیا دا خبره کړی دا وی د 16 فروری 2012 ترجمه د الله بنده چې د 16 فروری 2012 هغه ریکارډ خو تا تم معلوم دي حالت کې په وخت کې ته زما په خیال چې دې شلا فارغ نه وي او په 16 فروری باندې چې څه شوی خو د خپل مولیان ته پوز کې اساس پسات چې خولي پاکي هغه ته لیکل د ازور ریکارډ واپس به وګور بل دی وی چې دا د مفتی توصیف نماینده یم چې مفتی توصیف په 16 فروری باندې راتله اوس د نمائندګۍ نه دغه د عجز ورسره وجه دی بیان بل دی وی تحقیقاتي کمیټي هغه معطل شوی دا بالکل تحریفاتي کمیټي ختم شوی دا ځکه هغه کې ډېر ګډوډي وي بل دی وی چې دا شیخ طیب صاحب د فتوی بی عزتی نه کړي استاد د مشرکانو بی عزتی کوي ان لله و انا الیه راجعون شیخ طیب صاحب وی د بنوریټون په فتوا باندې زم امتیاز نه کوم اوس دا د چا بی عزتی دا د کتاب د علم د مدرسې د فتوی بی عزتی دا کدا د مولا بی عزتی دا الله بندل خودونه ګوره کړ تم دا سکه بس خپل ناپوه مشر الله چې کوم استاد د جماعت هغه مشر دی هغه غلط خبر لم پرتو جوړ لګ دا الله نو یریګا لګ ځان کې اخلاص پیدا کړ او بل دی و چې تاسو کې مفتیان نشته او من کې تاسو مولا مفتی مسلم من بالکل مفتی مسلم من مفتی مسلم من منو خدا عقیدې په باب کې هغه سره نشته الحمدلله د دنیا تاریخ تو ګوره چې مفتی مسلم د میدان د مناظرې داسې تختی لکه څنګه چې څوک تختی نه د طبيعه به استاد زرالیات خو دومره درته ویم الحمدلله زمونږ کابرین علماء دیوبند تم مری چې فتوی ورکی دا مفتیان دی علما دي یوې فتوی در باندې دومره خالق رو سندانور بسکی بیا دې ماته استاد انو شرکی دي دا خبر رسول زمانو شرکی دی او کنه دي هغه جدا موضوع ده چې د قبرونو د پیسو قائل دی هغه حکم به توله کې جدا مستقل موضوع ده او بل وی چیلنج وی تاسو کړي دي مون قبول کړي دي چیلنج قبول کړي پس دي وی زمونږ دعوادار چې جمعیت مون نکیږي استمداد او استشفاء سمای عادي او د دې ځان د الله بنده چیلنج په صدر کې قبول کړه چیلنج ملاو شو چې د یوسف بن رحم الله د مدرسې د بنوري چې کوم فتوا دا هغه د چې پیران پسې منځ نه کیږي دا چیلنج ما ته ملاو شو اوس کته وی چې ما پسې کیږي بس هغه خبرو کو نو صدیق اکبر سے بڑے مهرباني کته مثال دا توصیف نمائنده تاره د خپل جماعت په پیټ باندې لیکل درکې چې دا زمونږ د جماعت نمائنده دي د شکست او د فتح دا زمونږ شکست او زمونږ فتح دا او بیا تاسو کم از کم پدې ځای کې میدان د مناظرې ته حاضر کی خو موضوع بداوي پنځپیرانو پسې مونږ کیږي او کنه کیږي د بنورټون فتوا دار چې مونږ نه کیږي اوس کته وی چې کیږي ته بداوي جواب داولي کی بیا وجوهات ذکر کوي چې پسو وجوهات باندې پتا باندې کیږي خو په لیکل در ځکه غوالم سبا سره تاسو هم دا وحید الله ودان څخه پېښان براتو کی ځکه پتا چې کوم ډېر اختلافات الله دې رحم وکړي ټول مسلمانان تخواس کو چې مسلمانانو ورونو الحمدلله زموږ عقیده د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند مذهب حنفي د حق جماعت حق عقیده را د الله پاک نه په دې باندې استقامت والو او د دې خلکو د شوړو غوبل تاسو خپل محسوسوي چې دا خلک په خپل باندې اوس ګیر شي دنیا ته دي هغه تور مخرق کارا شو ځکه دوی د هر ځای را پاسي یو ځای نه کلیپونه کوي خو په دې باندې دوکه کیږي ما الله پاک مون ته حق جماعت را کړی دي الله جل شانه دې مون ته په خپل عقیده استقامت نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین